نن سبا اکثریت زما محترمو دا د کینسر بیماری ډیره زیاته شوې ده او بله دا په لاعلاجه بیماریانو کې اکثریت خلک مبتلا دي. هغې دپاره دا یو ساخت درته ښیمه د قرآن مجید یو 6 آیاتونه دي، دا ورله په یو کاغذ باندې ولیکئ او زما محترمو هغې دپاره په اوبو کې هغه بیمار دپاره دا ساخت تاسو واچوئ او دغه ساخت دغه اوبه د په خپل بیمار باندې زما محترمو داسې یو میشه پورې اوسکوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ورله صحت ورکړي. هغه آیاتونه دا دي: ویشفي صدور قوم مؤمنین وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. دا آیاتونه دی ورله په کاغذ باندې ولیکي او زما محترمو دا دی ورله په اوبو کې واچئ او دا اوبه دي یو میشه پورې په دې بیمار باندې اوسکوي. انشاءالله العزیز الله رب العزت به خپل فضل الهي سره د بیمار له به الله پاک صحت ورکړي. کوشش ورسره وکئ چې د دې نه مخکې لږه صدقه هم وکئ. کم خوا کې در سره ګاونډیان کونډې رنډې غریبانان یتیمانان هغه وي زما محترم هغې کره د خپل وس مطابق هغه خلکو باندې صدقې هم وکوي ورسره. زما محترمو دلته زموږ 15 کاله وشو په دې مسجد کې زه دا مدرسه چلوم او الحمدلله هر کال را سره ډېر حافظان ډېر ناظره خوان داسې ماشومان تیاریږي. موږ ته د مدرسې سخت ضرورت دی. مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه هم غریب راغلی ډېر هغه د مدرسې دپاره خبره چلولې وه خو زما محترمو چا پې داسې اکشن وانخستو. نو دلته یو 20 مرلې ځمکه ده هغه موږ منتخب کړې ده. د الله نه غواړو که چاله الله وس ورکړی وي نو صدقې جاریه ده انشاءالله د قیامت په ورځ د روپۍ انشاءالله زه ذمهوار یم. د الله پاک په فضل سره به په هغه ځمکه باندې یو لوی ګلستان به قایمیږي. نو زما محترمو که چې دا چا وس کېږي نو هغه ملګري دي 0334 90 46 804 یا 0320 19 830 41 په دې نمبر دې موږ سره رابطه وکړي یا راځي دلته به هغه ځمکه م ورته وښایو او زما محترمو هغه هر څه به د هغې د سترګو وړاندې وي. جزاک الله خیر.